السلام علیکم ګران کتونکو ستړي مسئ د خیر سره راځو نن د ایکسل کې د کاونټ او کاونټ او د کاونټ اپ او د کاونټ اپس په باره کې او د رقم د کاونټ بلینک په باره کې بیان درته کوم. نو را بسو د ایکسل په لوري ایکسل شیټ په خلاص کو دا زموږ ستاسو یو شیټ دی. را بسو اول دې شیټ ته په دې شیټ کې اول د واره د کاونټ پر برابر باندې بیان درته کوم چې کاونټ موږ څنګه استعمالوو د چیز لپاره استعمالوو. دلته به د کاونټ فارمولې استعمالولو طریقه درته بیان کوم. اول د واره چې کوم وخت موږ تاسو فارمول استعمالوو از ایکوال ټو لازمن د ټولو در مخه به از ایکوال ټو یار دا نشان اپلای کوو. د از ایکوال ټو مابعد کې به بیا راځو د خیره سره سی او یو څنګه مې ولیکله ګوره تاسو ته خپله فارمول راوړي ورلته काउंट काउंट है और दगर कम काउंट ब्लैंक और काउंट इप पानी और दगर कम काउंट इप्स नन खैर सर दगा पिंजा फार्मूले दर तबयानोम. अवल में पर काउंट पानी क्लिक हो संगम पर काउंट पानी क्लिक हो कि वो जवाड़ा मा पदगा एरिया की मिसाल सो डेटा लिखले द हगा माता मालूम है गोरा दा द सम फार्मूला न दा دا صرف د شمارول د پاره د شمار بیا په شفت بټن سره بریکټ کلوز کو انټر بټن وګورو ګوره مشترک ښکارا کوي چې په دې کې لس سیل چې دی په هغه کې ډیټا انټر دا ګوره زه دا یو سیل جن ډیلیټ کوم چې کوم وخت ډیلیټ کړي به ډایرکټ نه ولیکي ګوره و یو دانه ایریا خالص ور ګوره څنګه زه دا بل سیل ډیلیټ کوم ګوره 8 بس د دې فارمول استعمال د دې د پاره دی چې ګوره بیا تاسو ته د بار بار د فارمولې ضرورت نشته چې یو ور د فارمول پر اپلای کړي چې کوم وخت کار کوي دی به اتوماتیک اپډیټ کیږي. نو راځو د خیر سره د کاونټ فارمولا چې د ګوره دا د نمبریک د لپاره استعمالیږي د نمبر د لپاره اور دا رقم زه راځم ورته ګوره د کاونټ فارمولا پر د ټیکس باندې استعمال کوم دلته بیا کار نه کوي از ایکوال ټو به دا رقم ولیکو سی او یو ان ټي کاونټ فارمولا راوي پر کاونټ باندې به ډبل کلیک وکړئ. اوس به زه د دې ایریا سلیکشن ورکم ګوره د ماته 0 راوړي بریکټ په کلوز کو په شفت بټن سره چې څنګه مې انټر وکړئ ګوره موږ ته 0 راوړي ولې دا صرف د نمبر د لپاره استعمالیږي نمبریک. نو راځو د خیره سره د دې د لپاره بیا چې استعمالوو موږ تاسو د ټیکس د لپاره دغه د لپاره به بیا کاونټ ا استعمالو ګوره په دا فارمول به ډیلیټ کو را به سو از ایکوال ټو به وو دلته به ولیکو کاونټ ډایرکټ دلته موږ تاسو ته ګوره کاونټ ا راوي پر دې باندې به ډبل کلیک وکړئ څنګه ډبل کلیک وکړئ ایریا به سلیکشن ورکړئ ګوره دلته دی وایي ویلیو پوینټ ویلیو ټو پوینټ یعنی دلته د ایریا سلیکشن واخلئ ګوره دا د موږ تاسو سلیکشن واخلئ دغه ایریا او دلته به په شفت بریکټ به کلوز کو انټر بیک. اوس موږ تاسو ته دا د راښکاره کوي چې تاسو پر دې ټیبل کې تقریبا لس سیله کې ډیټا نوشته ده ګوره چې کوم وخت میټاو کړم دی به ناوسي ډایرکټ وینې د کاونټ فارمول چې دی هغه د نمبر دپاره استعمالیږي او د کاونټ ا فارمول چې دی هغه د ټیکس دپاره استعمالیږي. او د خیر سره راځو د کاونټ ا پر برابر کوم بیان درته وکړي. اوس راځو د خیر سره د بلینک کاونټ بلینک پر برابر باندې دا څو ډیټا انټری به زه ډیلیټ کړم دا مې ډیلیټ کړي او دغه رقم دا بل به ډیلیټ کړو اور دا مې ډیلیټ کړي. اوس راسو دلته به د کاونټ بلینک فارمول به یوز کړو از ایکوال ټو به وو دلته به ولیکو سی او یو ان ټي څنګه مې خالي سی او یو ولیکل دی به موږ ته ډایرکټ د کاونټ بلینک فارمول راوړي ډبل کلیک به پر وکړو کاونټ بلینک فارمول اپلای سلو اوس براسو سلیکشن به واخلو د ایریا زه ورته وایم چې مثال په دې ایریا کې چې کم ډیټا نوشته دي نه د نوشته یعنی بلینک سیل دی هغه ماته شو کړه په شفت بټن سره به بریکټ کلوز کو انټر به کو. اوس د ماته وایي چې ستا په ټیبل کې 3 سیله خالی دي ګوره په شمار باندې کاونټ 1 2 3 درې سیله خالی دي دا فارمول زموږ پر اپلای کړی دی او چې کوم وخت مثال
زه په دې سل کې ټیکس ولیکم دغه ولیکم نمبر ولیکم ډایرکټ به هغه فارمول اپډیټ کېږي فارمولا به کار کوي ګوره دلته ما ولیکئ 70 چې څنګه مې 70 ولیکئ چې دا ډایرکټ فارمول اپډیټ سو ګوره بیا 2 ولیکئ یعنی ستاسو سره اوس 2 بلینکټ شته اور د خیر سره دا خو نو د کاؤنٹ اور کاؤنٹ اے اور دا رقم کاؤنٹ بلینک پر برابر باندې وو اوس د خیر سره راځو د کاؤنٹ اف پر برابر باندې دا یو شیټ دی جوړ کړی دی کاؤنٹ فارمول خو مې درته وایي سره در کاؤنٹ اے اور در کاؤنٹ بلینک او راځو د خیر کاؤنٹ اف پر برابر باندې کاؤنٹ اف د چیسته فارمول استعمالو او څنګه استعمالیږي دا فارمول په کوم ځای کې موږ استعمالولای شو اوس دا یو شیټ دی ما جوړ کړی دی د سټوډنټس پر برابر باندې ګوره سټوډنټس اور جنډر بی بوای جی ګرل اور هغه رقم منډه ټیوزډے ابسنٹ پریزنٹ ابسنٹ اوس براسو د خیر سره د پریزنٹ پر خانه کې به فارمول یوز کو نو را بسو از ایکوال ټو بو او دلته به ولیکو چې کاؤنٹ اف ګوره دا دی ډایرکټ موږ تاسو ته کاؤنٹ اف فارمول راوړو په دې به کلیک وکړو چې ډبل کلیک مې وکړي دلته ګوره اوس موږ تاسو ته وایي رینج بیا کامه اوس به تاسو ته وایي یعنی رینج هغه حدود ایریا ورکړي را بسو دلته به دا رینج سلیکټ کو او دغه مابعد خامخا به چې استعمالو کامه به استعمالو که چیرې کامه نه کو استعمال ګوره چې زه بریکټ کلوز کړم دې ماته به دستي ډایرکټ رانګ دغه اپشن راوړي ګوره یعنی مثال کامه به خامخا استعمالوي کامه چې مې استعمال کړ بیا ماته وایي چې کرایټیریا اوس بدلته کرایټیریا از ایکوال ټو به استعمالوو از ایکوال ټو چې استعمال کړي اوس بدلته ورته وایو چې په دې ایریا کې آیا ته څه غواړې پریزنټ غواړې ابسنټ غواړې کم غواړې مثال زه ورته وایم چې ماته د پریزنټ ډیز اپډیټ کنه دی زه دلته پی ورکم صرف پی چې پی مې ورکړه په شفټ انورټډ کاما به ورکو بریکټ به کلوز کو په شفټ بټن سره چې کوم وخت کلوز کې انټر به کو دلته به موږ ته د پریزنټ چې کومې ورځې مثال حاضر دي د حاضر ورځو به موږ ته راشي چې انټر به کې ګوره 5 days پریزنټ څو ورځې دي 5 days اوس به شمار کو ورته ګوره یو 2 3 4 5 اوس براسو د ابسنٹ فارمول به استعمال دا رقم دی از ایکوال ټو بو اور کاؤنٹ اف بو کاؤنٹ اف چې مو وای ډبل کلیک په پرو کو ایریا سلیکشن به ورکو چې څنګه دې ایریا سلیکشن ورکې کاما بو کاما چې ورکې دلته به بیا از ایکوال ټو ډبل نشان دا به خامخا لازمن ورکوي دلته به ولیکو چې ا یعنی ابسنٹ ریډي مشته راشو کا دا رقم از ایکوال ټو بیا بریکټ کلوز بریکټ می کلوز کی انټر به چې څنګه می انټر کی دلته به ماته د غیر حاضری ورځ راشي 15 ورځې حاضر دي او 15 ورځې بیا غیر حاضر دي ګوره 1 2 3 4 5 اوس کچیر ز دلته پی ولیکم یعنی پریزنٹ د پریزنٹ په ورځ کې به یو ورځ اضافه کیږي او د ابسنٹ په ورځ کې به یو ورځ غیر حاضر کیږي ګوره چې څنګه می پی ولیکله انټر می کوي ګوره د پریزنٹ ورځې یو بلابوت ولا چیته واوښتي او ابسنٹ پورته رالی اوس نو دا ار سټوډنټس ته دا فارمول استعمالول دا هم مشکل دی څنګه ته کولای شې چې په اسانه توګه سره د دې فارمولز ډایرکټ ټوټل اپلای شي پر ټولو باندې داغه د لپاره اسانه طریقه یو دا ده چې په شفت بټن سره به داسې دا دایره کش کې اپلای وکړي او یا کچيري ته وغواړې چې مثال دا رقم دی نوي او اسانه طریقه سره دی چې څنګه د پلس نشان رالی ډبل کلیک به وکړي بس دی به ډایرکټ اپلای شي ګوره څنګه ډبل نشان کلیک وکړي ډایرکټ به دی اپلای کیږي
اوس دا پریزنټ ابسنټ ولیدي دا ټول یو شی دي سره نه په دې وجه باندې. اوس که چیرې موږ د پی پر ځای باندې ای ولیکو دی به موږ ته ډایرکټ د ابسنټ اور پریزنټ ډے شو کوي. ګوره دا موږ تاسو څه چینجز به کې وکړم په دې کې چې موږ تاسو ته پریزنټ اور ابسنټ اور دغه رقم د سټوډنټس ګوره فارمول ډایرکټ پر اپلای شو. اوس د خیر سره راځو د کاونټ ایپس پر برابر باندې. کاونټ ایپس فارمول څنګه موږ تاسو استعمالو؟ کاونټس ایپ به د دې لپاره استعمالو. ګوره هغه بیا په هغه وخت کې استعمالو از ایکوال ټو زه غواړم چې مثال په دې شیټ کې کم پریزنټ مارکس چې دي په دې پریزنټ مارکس کې زه د بوایز اپ نمبر والا چې در ټولو لوړ نمبر لارج نمبر یې وړی وي هغه د ماته شو کې په دې فارمولا کې هغه دپاره بیا د کاونټ ایپس فارمول بیا موږ استعمالوو. یعنی ماته دې په دې ټیبل کې هغه هلک راوباسي راوښیي چې مثال یوه یا دوه سټوډنټه یا درو سټوډنټو زیات نمبر وړی وي چې هلته زه نمبر ورکړم چې مثال در 70 یا در 80 زیات وي هغه دې ماته راوښیي چې څو نفره دي یا د هغه رقم بوایز یا ګرلز. نو رابسو از ایکوال ټو کاونټ ایپس به راسو. کاونټ چې څنګه مې کاونټ ایپس ګوره ډایرکټ دلته یې راوي. ګوره دا لاندې کاونټ ایپس پر دې مې ډبل کلیک وکړئ رابسو اول به د دې جنډر سلیکشن واخ چې دې سلیکشن واسي د هغه مابعد به بیا کامه چې شي اسمه کو ګوره دلته لیکلی دي د رینج 1 مابعد بیا کامه ده. ګوره کامه به استعمال د هغه مابعد بیا کریټیریا بیا به منتخب کو چې آیا بوای او که ګرلز. زه ورته وایم چې بوای خامخا دا نه دي خصوصي چې زه پر دا خانه باندې کلیک وکړم یا پر احمد باندې یا پر عرفان باندې چې هر یو تاسو کلیک پر وکړئ فرق نه ورکوي. اوس ما پر عرفان باندې کلیک وکړئ دغه مابعد بیا چې شوی ګوره کریټیریا 1 مابعد بیا کامه ده ډایرکټ به بیا کامه وایي چې کامه دې وویلی دغه مابعد به راسو نمبرینګ ته پریزنټ نمبرینګ ته به راسو د دې ایریا سلیکشن به واخلو چې د دې ایریا سلیکشن مې واخلي بیا به کامه وو چې به وو کامه به وو او دلته به بیا از ایکوال ټو دلته به ورکو چې ګریډنډن چې بالابود وي در څو یعنی در 80 نمبر چې در 80 نمبر زیات وي هغه سټوډنټس نه ماته راوښیي چې څو نفره دي یو دي دوه دي درې دي څو دي بریکټ کلوز بریکټ به کلوز کو او دغه رقم به انټر بټن پریس کو چې انټر بټن مې پریس کړه ګوره موږ ته ولیکله چې یو هلک در 80 نمبر چې زیات نمبرونه وړي دي هغه یو نفر دی ګوره هغه هم دا دی ګوره 19 نمبر یې وړي دي 19 بل 19 چې دی هغه ګرلز دی. اوس راځو د خیر سره دا فارمول به پر بوای هم دغه کو دا خو موږ تاسې یو منټ کاونټ ایپس باندې به کلیک وکړو ویټ is equal to count ایپس ډبل کلیک اور دغه رقم به دلته ایریا سلیکشن واخلو اور بیا به کاما اور بیا به دلته بوای ورکو بی بوای نه جی ګرډز به ورکو ځکه دلته موږ جی لیکلی ده ګرډز به ورکو اور دلته بیا به کاما ورکو اور دغه رقم نمبرینګ سلیکشن به واخلو کاما به ورکو اور دلته به بیا از ایکوال ټو ګریډنډن اسی ګریډنډن اسی چې در اتیا بالابود وي هغه دې ماته شو کې بریکټ کلوز انټر چې څنګه مې انټر کې ګوره یوې انجلۍ نوې نمبره وړي دي در اتیا چې بالا ده هغه یوه انجلۍ ده او دلته به راسو اوس پر بوای باندې به استعمال کړو کاونټ اور دغه رقم به راسو کاونټ ایپس ته ډبل کلیک به پر وکړو اور سلیکشن د ایریا به واخلو بوایز اینډ ګرلز اور دغه رقم کاما اور دلته به بیا پر ودرېږو پر بوای باندې هر یو چې وي نه بی بیا به کاما بیا دغه رقم نمبرینګ بیا کاما
और دغه رقم از اکوال ټو اور greater than less than greater than فارمول استعمالول بالکل هم په دغه رقم ترتیب باندې دی. که لیس دین استعمالي صرف د دې greater than پر ځای باندې بیا لیس دین ورکړه او هغه نمبر ورکړه. و زه ورته وایم چې په دې کې در 70 څخه زیات نمبر چې وړي دي هغه الکوانې ماته شو کی. نو څنګه چې بریکټ کلوز کړي انټر مې کوي ګوره ماته وایي چې مثال 1 یعنی یو نفر دی. ګوره هغه هم دغه دی. اوس به د دې فارمول دغه دپاره به بیا دلته راسو موږ فلټر پر اپلای کړی دی. وبه ګورو چې آیا دا زموږ ستاسې فارمول څنګه دی. مثال رښتیا وایي نه وایي څنګه دی. مثال کار کوي نه کوي. رابسو د خیر سره فلټر ته به راسو. یو منټ فلټر ته به راسو پر جنډر باندې به ودرېږو سلیکشن به ایسته کړو خالي بوای به کلیک کړو اوکې به کړو. په بوایس کې ګوره زیاتر نمبر چې وړي دي یو هلک دی. وینې در 70 نمبر چې بالابد وړي دي هغه 90 نمبر دی. ګوره دا یو هلک دی. اور دغه رقم به راسو جنډر ته اور سلیکشن به ایسته کړو خالي پر جی باندې به کلیک وکړو چې پر جی باندې څو دي. ګوره زیات نمبر چې وړي دي در 80 هغه څوک دي. دا یو نجلۍ ده. ګوره 90 نمبر یې وړي دي. او که چیرې دلته موږ بیا په دا فارمول کې ورکړو یو منټ که چیرې دلته پر فارمول کې موږ داسې ورکړو چې مثال در 70 یې زیات در 70 بیا دې موږ ته راښکاره کړي. ګوره په 70 کې بیا دا څو نجونې راښکاره کړي 2. ګوره یو 80 90 دا 2 نجونې. نو دا وګران کتونکو د نن د ورځې سبق خدای دې وکړي چې تاسو د خوښې وړ ګرځېدلي وي. که چیرې تاسو نوي یاست زما پر چینل باندې زما چینل سره سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ کمنټ